बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरंच तासु ته پته چې وفاق المدارس عربیه پاکستان د نوي نصاب اعلان کړو. پای کې څه تبدیلی شوې ده چې بنین چې څومره طلبا دي دای په نصاب کې چینجز راغلي دي. نو د امین حواله تر شهادت العالمیه پورې چې څومره نصاب وفاق المدارس منتخب کړی دي دا هغه ټول معلومات په ان شاء الله زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. وزو ویډیو طرف ته چې هغه نصاب کم دي او هغه نصاب وفاق المدارس طلباو لپاره ولې اهم ګرځولي. وزو ویډیو طرف ته مکمل ویډیو وګورئ. د وفاق المدارس چې څومره نصاب دی پای باندې ځان پوهه کې هغه طریقې سره د نصاب مطابق په یو مدرسه کې هغه کتابونه وایي چې راتلونکي کال کې بیا تاسو هغه کې پیپر ورکول شي. بازو موږ د سکرین طرف ته وګورو لګا دا د وفاق المدارس نصاب تعلیم دی. دا نصاب تعلیم چې د وفاق المدارس 1445 هجری کې چې دا جاری کړی دی د بنین د پاره. دا نصاب چې د بنین د پاره دی یعنی طلباو د پاره دی. داینه د لیکلي نصاب تعلیم وفاق المدارس عربیہ پاکستان برائے بنین منظور کردہ اجلاس مجلس شورا و عاملہ. دا وفاق المدارس چې کله یو فیصله کې نو هغه اجلاس راوغواړي. چې کله هغه اجلاس راوغواړي نو هغه اجلاس مطابق هغه فیصله چې دا هغه کیه بیا هغه شرایط چې هغه وفاق المدارس په خپل ویب سټ باندې چې هغه جاری کوي. اوس موږ راشو لاندې دې شرایطو ته موږ لږ وګورو چې په مجلس شورا کې څه خبره شوې. نو داینه د لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم نصابی کمیٹی نے زیر صدارت صدر وفاق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ اپنے 2 اجلاسوں میں وفاق کے نصابی تعلیم درس نظام بنین پر غور و خوض کیا اور ترامیم تجویز کیا. وہی چې مفتی تقی عثمانی صاحب په 2 اجلاسو کې د وفاق یعنی د نصابی تعلیم چې د بنین د لپاره کم دی پای کې ترمیم مفتی تقی عثمانی صاحب کړی دی. ترمیم سره وہی چې پہلا اجلاس مورخ 24 صفر 1444 ہجری کے مطابق 21 ستمبر 2022 کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوا. لومبے اجلاس چې دا 24 صفر یعنی 21 ستمبر 2022 کې جامعہ دارالعلوم کراچی کې د دې اجلاس چې دا منتخب شوی و جس میں درجہ اولا تا درجہ ثانویہ خاصہ سال دوم کے نصاب پر غور و خوض کیا گیا. وی چې په اوله درجه نه اوله تر خاصه سال دوم په نصاب باندې غور کړی شوی دی. یعنی هغه لپاره ترامیم مفتی تقی عثمانی صاحب پیش کړی. اور دوسرا اجلاس مورخہ 16-15 ربیع الثانی 1444 ہجری کے مطابق 11-12 نومبر 2022 کو اسلام آباد میں منعقد ہوا. اور دویم اجلاس چې هغه په اسلام آباد کې منعقد شوی جس میں درجہ عالیہ سال اول تا درجہ عالمیہ سال دوم کے نصاب تعلیم پر غور و خوض کیا گیا. نیز پہلے اجلاس کی کارروائی کی توثیق کے ضمن میں تختان درجات سے متعلق بعض امور پر نظرثانی کر کے تجاویز ختمہ کی گئی. په دې دویم اجلاس کې مفتی تقی عثمانی صاحب د عالیه سال اول نواله تر درجه عالمیه سال دوم نصاب کې مسترامیم پیش کړی و. او یوی چې نصابی کمیٹی کے مذکور دونوں اجلاسوں کے نتیجے میں مرتب ہونے والے تجاویز مجلس عاملہ کے اجلاس منعقد یعنی 12-13 شوال مکرم 1444 ہجری کے مطابق 3-4 مئی 2023 پیش کی گئی.
थी। मजलिस आमिला में नज़रसानी के बाद तय किया गया कि मजलिस शुरा की मंजूरी के बाद निसाबी तरामीम को नाफिज किया जाएगा। वही चे निसाबी कमेटी के चिकला यानी 2 इजलास पर नतीजा के अर्स इजलास मुनक़द शो और फैसला शुआ बिया हुई चेयर दे तरामीम ऐलान बकेगी मजलिस शुरा वाला अर्स मंजूर करो बिया 1445 हिजरी की ददियागा ऐलान कर शो चे पाकुल मदारिस चे आगा निसाबी तालीम चे आगा चेंज को दता सो बखपल कतलम शेख मुंता स जुबानी वाई तासो पदे बान पोजे चे निसाबी तालीम दावले चेंज शवे दे यावी चे मजलिस शुरा ने अपने इजलास मुनक़दा 29 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी के मुताबिक 17 अगस्त 2023 में मौजूदा निसाई तरामीम की मंजूरी दी और ये तय किया कि अरकान शुरा अपनी तहरीर तजावीज़ भिजवाएंगे। उनको मुलाहिज़ा करने के बाद मजलिस आमिला जो भी फैसला करेगी वो ख़त्म होगा। मजलिस आमिला ने अपने इजलास मुनक़दा 20 जुमादुल ऊला 1445 हिजरी के मुताबिक 5 दिसंबर 2023 में अरकान शुरा की तजावीज़ की रोशनी में ख़त्म मंजूरी दी और बाज़ कुतुब ज़ेर गौर थी। उनके बारे इजलास मजलिस आमिला मुनक़दा 23 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के मुताबिक 7 मई 2024 में फैसला किया गया। 1446 हिजरी का इम्तहान उस निसाब के मुताबिक होगा। यानी चिकला विफाकुल मदारिस दा फैसला कर चे निसाबी तालीम चे दा चेंज हुआ। 1446 चिकम इम्तहान यानी 2025 की चिकम इम्तहानात की दा बद नवे निसाब मुताबिक आगे पेपर पर जोड़ी गया। दा मजलिस चे दा मजलिस शुरा के खबर शई हुआ मुफ्ती तकी उस्मानी से पखपल वेल चे यरा दा निसाबी तालीम चे दा चेंज शिया दा आगे मुताबिक दा ऐलान कर शई चे बनीम चे सुमरा तलबा दिया दा वी नवे निसाब पदी तरीके सरवी आगे निसाब बता सा मंगोस खायु चाहे के कम किताबुना विफाकुल मदारिस चे दा शामिल करी दी। उस मंगरा शु निसाबी तालीम चिकम दा मैट्रिक यानी सानविया आम्मा साल अव्वल दे नागे पबारे के बमून बखस को चाहे निसाब से दिया नो दाता सही ने दा निसाबी तालीम चे दे दर बनीन दा पारा दे सानविया आम्मा साल अव्वल दे तो लिखेगी नो दे दा पारा दा शराइत ची दा बा दा मैट्रिक बराबर गया लगा संग चे उला दर्जा तो मदरसों के पढ़ावी गया दा शांत विफाकुल मदारिस दा पे सलोकड़ा चे हरा मदरसा के बा उला चे दा बा दा विफाकुल मदारिस दा निसाब मुताबिक हुआ और दे बाकायदा विफाकुल मदारिस चे दे आगा इम्तिहान लिया और दे बा इम्तिहानात की गया। 2025 के बा दर्जूला चे दा बा दा विफाक सर रजिस्टर हुई और दे दा पारा दा शर्त चे कम से कम तालिब इल्म मैट्रिक पास करी हुई चे कम तालिब इल्म मैट्रिक नहीं पास करे द सर मैट्रिक डिग्री नहीं न तबा दर्जूला की दाखिला चे आगबा न मिलाई गया। नो सानविया अम्मा यानी साल अव्वल चे दे के कम किताब नवी नदाई ने नंबर शुमार के कुता से उगरे लिखले 1 2 3 4 5 6 दा बशफक पेपर ही गया। डुम्बे पेपर चे मजामीन मखामख्ता उस लिखले डुम्बे पेपर भी द नहवा किताब के बा दयसो दगा ची द टॉपिक यानी चिकम तमंगा अहम मजमून वायु या अहम मजामीन वायु ते के बदा अहम खबरी शर्त हुई यानी द नहवा पेपर ची दा बदा दे अहम मजामीन न तैयारी की पाए के उड़म्बे दे इल्म नहवा प्रेम दे नहवा मीर दे बल बके दे अरबी शर्ह मियात आमिल बल बके दे अरबी अबल दे शर्ह मियात आमिल मा तरकीब दा अहम
اهم سبجیکټ دی یعنی اهم مضامین به دا به نحوه پیپر کې لازمی راځي. نو دا اهم مضامین چې دا به نحوه پیپر کې د دې مطابق پیپر چې هغه به تیاریږي د وفاق المدارس د نصاب مطابق چې هغه به د علم صرف یعنی دې کې به میزان صرف او منشعب او ارشاد صرف اردو یا علم صرف 3 خصص دې کې به صرف پیپر کې به د دې مضامینو نه هغه پیپر چې هغه به جوړیږي. 3 نمبر پیپر ته کوم ګورو لیکل تمرین صرف دې کې به صفت المصادر تيسير الابواب صفت المصادر او تيسر الابواب دا به دې کتابونو نه د سر پیپر چې هغه به جوړیږي. بیا لیکلي سلورم نمبر پیپر تمرین النحو دې کې المنهاج في القواعد والعراب النحو اليسير وتسهيل النحو دې کتابونو نه به د نحو پیپر چې هغه به د وفاق د نصاب مطابق تیاریږي. پنځم نمبر پیپر دی لغت عربی او حفظ حدیث د دې پیپر چې دا طریقه العصریه جلد اول و دوم نه به تیاریږي. پس حدیث جوان الکلم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه ان دې دو کتابونو نه به 5 نمبر پیپر چې دی یعنی لغت عربی او حفظ حدیث د دې پیپر به تیاریږي د وفاق د نصاب مطابق. 6 نمبر پیپر ته کومنګولي 6 نمبر پیپر ته کومنګو ګورو دی لیکلي تجوید جمال القرآن حفظ پارا اما نصب آخر ما تجوید. شپږم نمبر پیپر چې اوله تجوید وی جمال القرآن او د حفظ پارا یعنی اما چې کوم نیمه حصہ ده دا غینا او د تجوید نمبر ته پیپر چې دا تیاریږي. لاندې کومنګو ګورو دی لیکلي هدایت नोट दर्ज उलामे घंटा 50 मिनट का होगा. दे के बाद दौला द घंटे टाइम चलिए अगर 50 मिनट हुई और तरीक़तुल असरिया का तर्जुमा नहीं होगा बल्कि अरबी तकल्लुम के अंदाज में पढ़ाया जाएगा. वही चीज़ तरीक़तुल असरिया के बाद तर्जुमा नहीं बल्कि दावा अरबी तकल्लुम पर अंदाज बनता सुबाए ज़कदा दे लपारा चीज़ वफाक़ुल मदारिस उर्दू لیکلم داسې انداز کې ختم کړی چې طلبه عربي توجه کی چې بیا عربي زده کیه نو دا شانته عالیه او عالمیه سالدوم د پاره وفاق المدارس سیستم راوښتو چې تاسو په اردو کې سوال نه حل کړئ بلکې په عربي کې به تاسو جواب لیکئ. هغه ډېر پر چې تاسو کم سے کم عربي سبا ویل شي او دا غي تاسو تکلم کول شي. نو دی وجنه وفاق المدارس ولوي چې تاسو دا دغه چې دی دا څورته ویا دا تکلم چې دی دا تاسو په عربي کوي چې کم سے کم تاسو له عربي درځي او د دې طریقه الاسریه ترجمه چې دا به نوی په اردو کې بلکې تاسو به دې په عربي کې تکلم کوي. بیا وی چې اسکا پرچا عربي में होगा د دې پیپر چې هغه په عربی کې وی عربی کې به تاسو دې جوابات لیکي और उसके अलावा मुस्तकिल 1 घंटा عربي خوار का होगा. मतलब دا چې یار تاسو دې پر 1 घंटा ورکه چې کم سے کم تاسو عربي خو ویل شي کنه. بیا لاندې وګورو د لیکل میټرک پاس طلبا کو بار के घंटा में नमाज के मसाइल सिखलाई जाएंगे. मसाइल की रहनुमाई के लिए तालीम इस्लाम किताब होगी और जमाल कुरान के साथ तजवीद की मशक लाजिम होगी. 50 नंबर जमाल कुरान और 50 नंबर हिफ्ज़ पारा अम्मा निसब आखिर मा तजवीद के होंगे. दे पेपर बा टोटल 100 नंबर भी 50 नंबर बा जमाल कुरान भी तजवीद भी 50 नंबर बा अम्मा द पारी भी चिला वता सुपाया दे याद पाई के इम्तिहान भी. बेलन लिखल चेहरा मैट्रिक पास طلبا पारसी मुनासिबत पैदा को दो पारा تاسو पारसी چې آسان قاعده چې دا او تبا ویل کیږي. نو دا د وفاق د عامه سال اول هغه نصاب دی چې دا وفاق المدارس شیر کړی دي. نو د پر دا شرایط چې کم سے کم تاسو په دې سال اول کې یعنی عامه سال اول کې به تاسو کم سے کم عربی باندې توجه کې او بل چې تاسو کوشش کوئ چې یو بل سره تکلم کوي او تاسو دا چې عربي چې په خطر کې سره دا
یو بل سره یادوي. نو په دې نصابي تعلیم کې یعنی اما سال اول په نصابي تعلیم کې د شپږ پیپرې به وي چې یو پیپر به د نحو وي، دویم پیپر به د صرف وي او دریم پیپر به د تمرین صرف وي، څلورم پیپر به تمرین نحو وي، پنځم پیپر چې هغه به لغت عربیه او حفظ حدیث وي، او شپږم پیپر هغه به تجوید وي. دې مضامینو ته چې کوم مخامخ د نصاب لیکلي د دې نصابونه به هر یو پیپر ځان له تیاریږي. د وفاق المدارس چې کوم شپږ پیپر وي، د وفاق المدارس چې کوم شپږ سوالات وي هغه کې درې حل کول وي. نو د هر یو پیپر نه بعد شانتي دوه سوالات چې دی هغه به د هر یو بوک نه دوه سوالات چې دی هغه به تیاریږي. څنګه چې عام پیپر کې تاسو ته د وفاق د پیپر پته ده. نو دا تاسو یې مضامین لیکلي دي، مضامین ته مخامخ نصاب لیکلي دي، نصاب مطابق تاسو پیپر تیاریږي. بیا په دې نصاب کې هغه پیپر وي چې نه له تاسو د کوم شپږ مضامین تاسو ته مو نحو صرف تمرین صرف تمرین نحو لغت عربیه او حفظ حدیث تجوید. دې ته مخامخ هر یو پیپر ته مخامخ په نصاب لیکلي. د دې نصاب نه به هر یو پیپر تیاریږي. لکه اوس دا نحو کې چې کوم دی لیکلي المنحو به وي، نحو امیر فارسی به وي، عربي به وي، شرح میعت عامل مع ترکیب به وي. ان دې نصاب نه به د نحو پیپر چې هغه به تیاریږي د وفاق المدارس په ترتیب سره. بیا په دې کې د وخت مطابق چې کله وفاق المدارس اعلان وکړي چې امتحانات به وي، بیا به تاسو د دې پیپر چې هغه په خپل ټایم باندې ورکوي. نو مدرسې ټول ناظمین حضرات ته دا درخواست چې تاسو طلبه پوهه کې چې 2025 کې بعد د درجه اوله چې دی هغه به وفاق المدارس پیپر به وي، یعنی هغه د وفاق المدارس سره رجسٹر دا هغه به تاسو د وفاق پیپر لازمی پاس کوي. صحیح شو جی. بیا کوم غره شو اما سال دوم ته یعنی دویمه درجه ته راشو. دا غي نصاب موږ تاسو سره شیر کوو چې کې وفاق المدارس څه تبدیلی راوستي ده. دا کو تاسو وګورئ دا ثانوي اما سال دوم هغه نصاب دی. څنګه چې به مخکې اما پیپر به وي هغه ته دویمه درجه ویل کېدله. تاسو نه چې اما سال دوم چې دا هو الریډي وفاق سره رجسٹر و، ولیکن په دې کې وفاق المدارس سره یو څو پیپر چې هغه څه تبدیلی کړی دا او څه چینجز پکې راوستي دي، هغه به تاسو سره موږ شیر کوو. نو کله خو موږ وګورو نمبر شمار ته د دې شپږ پیپر وي، دا امین والا تر شهادت العلمیه پورې دا ټول شپږ پیپر وي. تاسو ته یاد دي، تاسو ته پته هم ده. نو لومبي پیپر چې هغه به د ترجمه او مختصر تفسیر او تجوید به وي. دې کې به دا مضامین وي، داینه دا نصاب دي: ترجمه پارا اما فوائد مکیه حفظ و مشق پارا اما نصب اول مع تجوید. یعنی د تفسیر پیپر چې هغه به د نصاب نه تیاریږي چې دې کې به د عامه پاره نه به ترجمه پکې راځي، دا غي تشریح به تاسو لیکي. فوائد مکیه پاره نه به پکې سوال راځي او دا شانتي یو سوال به د حفظ وی چې اوستا سونه یو صورت چې هغه په یادو اوري. بیم پیپر ته کوم وګورو د لیکل لغت عربیه و انشاء و حدیث. بیم پیپر به د لغت عربیه و انشاء و د حدیث په وی. دې کې به دا نصاب وی نوي چې القراءة الراشده جلد اول دینه پیپر راځي او تمارین قراءة الراشده شایکه د وفاق المدارس، یعنی کوم چې وفاق المدارس قراءة الراشده چې کوم هغه وفاق المدارس په لیکلي او جاری کړي و دا غینه به د دینه پیپر تیاریږي. او مع معلم انشاء جلد اول، معلم انشاء جلد اول او زاد طالبین کامل اور زاد طالبین کے ابواب الاول کی ابتدا سے حفظ 40 حدیث.
یادې نصاب نه به د لغت العربي او انشاء حدیث پیپر چې هغه به تیاریږي. دریم نمبر پیپر هغه د فقه به وي. فقه کې به کم نصاب یو د مختصر القدری از ابتدا تا کتاب البیوع د اول باب نوال تر کتاب البیوع پورې به د نصاب په پکې وي په فقه کې. او بل چې کتاب العبادات او اس کتاب النکاح طاهر کتاب یعنی دې نصاب نه به د دې نصاب نه به د فقه پیپر چې هغه به تیاریږي. څلورم نمبر پیپر ته کوم وګورو د لیکلي سر کې به دا نصاب المصیغه مع خاصیات ابواب یعنی نصاب نه به د سر پیپر چې هغه به تیاریږي. پنځم نمبر پیپر به وي د نحو چې دا هدایت النحو کامل هدایت النحو چې دا هغه ټول نه به د نحو یو پیپر چې دی هغه به جوړیږي. او شپږم نمبر پیپر چې هغه به د منطق وي دې کې به وي تیسر المنطق او مرقات د دې دوه نصابونه به د منطق پیپر چې هغه به تیاریږي. उनको उस गुरु हिदायत लिखली दर्ज सानवी अम्मा साल दो में भी अरबी हवार का 1 घंटा होगा. मतलब है چې بده کې هم تاسو د عربی لپاره 1 घंटा ورکه چې کم سے کم تاسو ته خپل هغه تکلم چې دی هغه د عربی هغه درځي چې کم سے کم سبا تاسو پیپر په عربی کې لیکل شي. هم شرط ده چې تفسیر کې پرچه میں نمبر کی تقسیم درجه ذیل ہوگی. لفظی ترجمه مع مختصر تفسیر پارا اما 50 نمبر اپس پارا اما نصب اول مع تجوید 30 نمبر قواعد تجوید اس فوائد مکیہ 20 نمبر. استاذ اس بات کا اہتمام کرے کہ تفسیر مختصر ہو توالد سے گریز کرے. کوئی چې استادانو دا پکاره چې تاسو چې کله طلباو ته اما پاره خای تاسو مختصر تفسیر او ته خای یعنی مختصر تفسیر وته بیانوي او آسان الفاظو کې چې کوم صحیح ترجمه یا ترجمه ورته بیان کې او ډېر اوږد تفسیر وته مکوي. بیا چې دریم شرط ہے چې معلمان انشاء کې مشق پر توجہ دی جائے. اساتذہ مشق کے کاپی اهتمام سے چیک کریں. یعنی طلباء هم پکاره چې راوي خپل مشق باندې یعنی معلم انشاء چې کوم دغه د مشقونه وی پای باندې تاسو توجه کوئ او استادانو له پکاره چې مشق یعنی د طلباء چې کوم مشق کاپی دی هغه ول اهتمام سره چیک کول پکار دی. او چې څلورم شرط دی چې القراءة الراشدة کی تمارین څلورم شرط دی چې القراءة الراشدة کی تمارین کا اهتمام کیا جائے. یعنی چې کوم مشقونه دی تاسو اهتمام کوي طلباء نه اوري او چیک کوي په باقاعده. 5 नंबर शर्त है कि खासियत अबवाब को इल्म-ए-सीगा से पहले साल के आगाज़ में पढ़ाया जाए. निज़ खासियत अबवाब में इदारा को इख्तियार है कि जिस भी किताब से पढ़ाए. نو دا یو څو شرایط وفاق المدارس چې دی هغه د ثانوي عامه سالدوم د لپاره ذکر کړي چې ثانوي عامه چې دا سالدوم د هغې نصاب په دې طریقې سره وي. اوس موږ راشو ثانوي خاصه سال اول طرف ته یعنی څلورمې درجې ته راشو چې د هغې نصاب به څه وي. او دا ټول نصاب چې دا د بنین د پاره دی یعنی الکانو د پاره دی. ثانوي خاصه یعنی دا به د اپ برابر وي او دا سال اول یعنی د نصاب بسوي نو دیم دا شان شپږ پیپرې به وي. لومبه پیپر ترجمه مختصر تفسیر او حدیث به وي. په دې کې به دا نصاب وي ترجمه او تفسیر سورۃ عنکبوت تا پارا اما ریاض صالحین اس کتاب الادب تا اهتمام ریاض صالحین اس کتاب الادب تا اختتام کتاب و ادب سفر. ریاض صالحین صحیح پر حدیث نمبر لتا سبحانه هم کتل شي یعنی دین حساب نه با لومبه پیپر یعنی ترجمه مختصر تفسیر حدیث پیپر چې هغه به تیاریږي. بیم نمبر پیپر ته کومنګو وګورو هغه به فقه پیپر وي. د دین حساب بداوی مختصر قدری اس کتاب البیوع تا آخر کتاب ما سوا کتاب النکاح تا آخر کتاب او د دین حساب نه به فقه پیپر چې هغه وفاق المدارس والا هغه تیاروي. دریم نمبر پیپر کو اوس موږ ګورو د اصول فقه
اصول شاشی مباد الاصول مولانا سعید احمد پالنپوری رحمت الله علیه. د دې نصاب نه با اصول فقه پیپر چې هغه به تیاریږي. څلورم نمبر پیپر هغه به د نحوی وي او دا به د کافینا د دې پیپر تیاریږي. او پنځم نمبر پیپر هغه به منطق او عقیده یعنی شرح تزیح متن عقیده الطحاویه. یا دې نصاب نه بعد منطق عقیده پیپر چې هغه وفاق المدارس والا تیاروي. شپږم نمبر پیپر هغه به لغت عربي او ادب وي. دا به تیاریږي نفحة العرب ته اختتام قصه حضرت ابراهیم علیه السلام معلم الانشاء جزء ثانی. ان دې نصاب نه به شپږم نمبر پیپر یعنی لغت عربي او ادب د دې پیپر به وفاق المدارس چې هغه به تیاروي. بیلاندې شرایط لیکلي. نمبر 1 ترجمه قرآن کریم لفظاً ہوگا محاورہ نہیں ہوگا. یہ چې تاسو کله ترجمه کوئ قرآن مجید لفظاً کوئ محاورہ مکوئ. صحیح شو. بیا وی چې مختصر تفسیر میں ان امور کو ملحوظ رکھا جائے گا. حل اللغات ترکیب شان نزول استنباط احکام. اصل خبره ده چې تاسو ته مخکې موږ چې استادانو لپاره چې ډېر اوږد تفسیر دی نه کوي، مختصر تفسیر بس پکار دی چې کم د هغې ترجمې سره چې کم تفسیر لګي هغه مطابق تفسیر دی وکړي. هغه شان نزول دی بیان کې ډېر بحث کولو ته ضرورت پکې نشته چې طلباو ته اسانتیا وي. دویم نمبر ہدایت ہے چې کاپیہ کو پڑھاتے ہوئے قیل الوقال سے گریز کیا جائے. چې کله تاسو کاپیہ پڑھاوئ نو ډېر زیات بحث مه کوئ، یعنې ډېر اوږدې کیسې پکې مه کوئ. بس هغې چې کم قواعد دي هغه بیان کړئ چې طلباو ته اسانتیا وي. بیا وي 3 نمبر کې چې کم ہدایات دي هغه لیکلي ہفتہ میں 3 یوم نفحة العرب اور 3 یوم معلم الانشاء کو پڑھایا جائے. صحیح شو. بیا 4 نمبر دے ہدایات متن عقیدہ تحاویہ کو پڑھاتے وقت شرحۃ العقیدہ التحاویہ تحقیق عبدالسلام بن عبدالهادی کو سامنے رکھے. یعنی دوی چې کوم عقیده التحاویہ کې یعنی متن کې چې کوم عقیده تحاویہ تاسو پڑھاوه خلو په وخت کې نو تاسو به تحقیق عبدالسلام بن عبدالهادی چې کوم واقع یعنی هغه چې کوم ذکر دی طلباو ته مخې ته راولئ چې هغې په باره کې ورته بحث کوي چې هغې پوه شي چې دا څه په باره کې دا کتاب دی او څه په باره کې لیکلی شوی. 5 نمبر ہدایت تک منگو گرو دے لکھلی معلم انشاء کی مشقوں پر توجہ دی جائے. اساتذہ مشقوں کی کاپیہ اہتمام سے چیک کریں. دا شانتی چې تاسو معلم انشاء چې کوم مشقونه پای باندې توجه ورکړئ طلباو لم پکای چې په هر کتاب باندې توجه ورکړي، ان هر کتاب سټډي دی کوي او استادانو لم پکای چې هر طالب علم کاپی چې دا دی چیک کوي. ولا اوس کوم غواړو خاصه سال دوم طرف ته چې هغې نصاب وفاق المدارس سم منتخب کړی دی. نو دا یعنی دا د ثانویه خاصه یعنی د اپ سال دوم هغه نصاب دی. دا شانتیم شپږ پیپر به وړاندې پیپر ترجمه او مختصر تفسیر و حدیث به د دې نصاب چې ترجمه تفسیر سورۃ یونس تا اختتام سورۃ القصص اور ریاض الصالحین اس کتاب العلم تا آخر کتاب. یعنی دې نصاب نه به ترجمه مختصر تفسیر حدیث پیپر چې هغه وفاق المدارس والا د خپل ترتیب مطابق چې دی هغه جوړوي. دیم نمبر پیپر به د فقه وي، دا به کنز الدقایق نه د دې پیپر جوړیږي. او 3 نمبر پیپر چې هغه به اصول فقه نور الانوار تقیاس، یعنی د نور الانوار تقیاس پورې د دې نه به د اصول فقه پیپر چې هغه به تیاریږي. او 4 نمبر پیپر به د نحوی وي او د نصاب چې هغه شرح جامع ده. او 4 نمبر پیپر د نحوی دی چې د دې نصاب شرح جامع از ابتدا د مبنیات مع مقدمه. یعنی د نصاب نه به د نحوی پیپر چې هغه تیاری. 5 نمبر پیپر چې هغه بلاغه او منطق
علم المعانی از دروس البلاغه، علم البیان و علم البدیع از بلاغه واضحه. ان دې نبا د دې نصاب نبا بلاغه منطق پیپر تیاریږي. شپږم نمبر پیپر چې هغه به د لغت عربي او انشاوي چې دا به د مقامات حریری 10 مقامي او معلم انشاء جلد ثالث د دې نصاب نبا د لغت عربي او انشاء پیپر تیاریږي. لاندې کومه هدایت ته وګورئ لیکلي دي. لومبه نمبر هدایت کې لیکي تر قرآن کریم لفظاً होगा बा मुहावरा नहीं होगा, मुख्तसर तफसीर में उन उमूर को मुलाहिजा रखा जाए. सही शो. बया दोम नंबर हिदायत तो गुरु कंजु दकाई के 2 घंटे होंगे. कम से कम तासु तलबा वला 2 घंटे और के कंजु दकाई का मसाइल होता वाज़ेह करें. सही शो. और दा शांति लिखले 3 नंबर हिदायत के 5वें पर्चे में एक सवाल दुरूसुल बलागा से, एक सवाल बलागतुल वाज़िहा से और एक सवाल खुद भी से होगा. सही शो. अब बया लिखले सलोरम नंबर हिदायत के मुअल्लिम इंशा जल्द सालिस को फिलहाल बरकरार रखा गया है ताहम उसके मुतबादिल किताब पर मज़ीद गौर किया जाएगा. मदार सनवी खासा साल 2 मगा निसाब दिया. उस मंगरा शो बल निसाब था आलिये निसाब था आलिये साल अवल चक्कर निसाब दे आगे तमंगो गुरु नदा शान देम शपथ पेपर दी. लंबे पेपर तर्जुमा मुख्तसर तफसीर व हदीस पर भी दे निसाब की सूरत फातिहा ता इख्तिताम सूरत तौबा यानी दे निसाब नबा तर्जुमा मुख्तसर तफसीर व हदीस पेपर के आगे तैयारी किया. देम नंबर पेपर आगे फिक्र भी और दा दे निसाब की हिदायत जन अवल ले यानी दे निसाब नबा द फिक्र पेपर के विफाक मदारस वाला तैयारी भी. और द्रेम नंबर निसाब द्रेम नंबर पेपर आगे उसूल फिक्र भी दे निसाब के इस्लामी तकियास बाब क़ियास इस नूरुल अनवार ता आखिर किताब यानी दे निसाब नबा उसूल फिक्र पेपर के आगे तैयारी की. सलोरम नंबर पेपर के आगे बलागे भी मुख्तसर मानी मुकम्मल द दे निसाब नबा बलागे पेपर तैयारी की. और 5 नंबर पेपर के आगे अकायद व फलसफावी के दे निसाब ना पेपर के आगे तैयारी की. और 6 नंबर पेपर लुगतुल अरबिया भी के दीवान मुतनब्बी तकाफिया दाल और 7 मुअल्लिक़ात पहले 3 मुअल्लिक़े यानी दे निसाब नचीने दा लुगतुल अरबिया पेपर बा तैयारी की. दा शांति तासु हिदायत पखल हम कतल शे जे विफाकुल मदारस लांदे हिदायत लिखली दी. दा शान कोमंगो सरा शो आलिया सालिदोम तरफता चे आलिया सालिदोम निसाब से दिया. आलिया सालिदोम के मुदा शान शपथ पेपर हुई लंबे पेपर व तफसीर हुई और दे निसाब तफसीर जलालैन मुकम्मल. इन तफसीर जलालैन मुकम्मल पेपर चे दे नबा तफसीर पेपर चे आवा तैयारी किया. और दा शान पेपर व उसूल तफसीर व हदीस व फराइज भी के दे निसाब अल-फौजुल कबीर खैरुल उसूल सिराजी किताब अल आसार इन दे निसाब नबा उसूल तफसीर व हदीस व फराइज पेपर चा विफाकुल मदारस तैयारी हुई. और 3 नंबर पेपर आउल द फिक्र भी और दाई निसाब चे हिदायत जल्द सानी इन हिदायत जल्द सानी नबा द फिक्र पेपर चा आगे तैयार वलिशी. सलोरम नंबर पेपर आगे उसूल फिक्र भी और दाई निसाब चे तौज़ीह मुकम्मल इन दे निसाब नबा द उसूल फिक्र पेपर मुकम्मल तैयारी की. 5 नंबर पेपर अकायद व फल्कियात भी किताब शरह व अकायद उलमा देवबंद का दीनी रूह और मसलकी मिजाज यानी दे नबा दे निसाब नबा अकायद व फल्कियात पेपर तैयारी की. 8 नंबर पेपर आगबा लुगत अरबिया और उरूज भी किताब दे निसाब न तैयार शी दीवानुल हमासा सिबाबुल हमासा यानी दे उसको मंगरा शो लांदे आलमिया सालेउल निसाब ता चिपाई की विफाकुल मदारस से तब्दीली करेगा. दर्शन दिन शपथ पेपर भी और लंबे पेपर दो उसूल तफसीर भी उसूल हदीस या दे निसाब की आबदसी अतिबियान पुल उलूमुल कुरान तयस्सुर मुस्तलहुल
لومبي پیپر اصول تفسیر اصول حدیث په دې نصاب چې د نصاب نه با اصول تفسیر پیپر تیارول شي. دویم نمبر پیپر ابر تفسیر وی بیزاوی ربع پارا اول یعنی دې نصاب نه تفسیر پیپر تیارول شي. او دریم پیپر ابر حدیث وی چې مشکات المصابیح جلد اول نه با د حدیث پیپر تیارول شي. څلورم پیپر هم د حدیث وی دا مشکات المصابیح جلد جلد دوم نه با د دې پیپر تیارول شي. او پنځم نمبر پیپر ابل فقه وی چې هدایت جلد ثالث نه با د دې پیپر تیارول شي. او شپږم نمبر پیپر به هم د فقه وی چې هدایت جلد رابع یعنی څلورم جلد نه با د دې پیپر تیارول شي. دا عالمیه صالحون هغه نصاب دي چې تاسو په خپل هم کتل شي. اوس کوم ورشو عالمیه صالحون نصاب ته چې په دې کې پاک المدارس تبدیل کړي دا شنه دی بم شپږ پیپر وي او دا ټول پیپر به د حدیثو پیپر وي. صحیح شو. کتب حدیث لومبي پیپر به صحیح بخاری د نصاب نه جوړول شي دا به حدیثو پیپر وي. دویم پیپر به صحیح مسلم شریف وي. دریم پیپر به جامع ترمذی شریف پیپر وي. څلورم پیپر سنن ابو داود شریف پیپر وي. او پنځم پیپر سنن نسائی پیپر وي. او شپږم پیپر موطا امام مالک سے دا کتاب نبا دای پیپر تیارول شي. دا د عالمیه صالحون هغه نصاب دی. صالحون نواله تر عالمیه صالحون پر دا ټول نصاب چې تاسو خپل وکړو دې نصاب مطابق با د پاک المدارس چې هغه ټول پیپر چې دی هغه بکیږي. او دې نصاب مطابق با پاک المدارس چې هغه به پیپر تیاروي. نو دا نصاب چې دا صرف د بنین د لپاره وین چې کم طلبه دي دا ای د لپاره دا نصاب چې دا پاک المدارس چې دا جاری کړی دی. نو دا نصاب تاسو په خپل هم کتل شي او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.